صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې د ژوند هر یو عادت پکې بدلیږي دلته داسې تربیت کیږي ملګرو د هر یو طالب تقدیر پکې رڼا شي تعلم په صداقت کیږي ملګرو. محترم صدر محفل قابل احترام صدر تعلم د عزت ور استادانو صاحبانو او خوږو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تعلیم د نن سبا ضرورت دی، تعلیم د پرمختګ تقاضا ده او تعلیم رڼا ده او تعلیم د انسان کالی دی. د تعلیم نه بغیر د پرمختګ خوب لیدل د لیوني خوب دی. ګرانو حاضرینو، نن سبا چې په نړۍ کې کومه ترقي په نظر راځي دا ټوله د تعلیم د برکته ده. چېرته چې هم کوم پرمختګ دی وجه یې معیاري تعلیم دی. کومو قومونو چې معیاري تعلیم ترلاسه کړی دی داسې قومونه نن د ترقۍ په اوچت ګام ولاړ دي. تعلیم یافته قومونه په ټوله نړۍ کې حکومت کوي او غیر تعلیم یافته قومونه اوس هم په تیارو کې ژوند کوي. د تعلیم د اهمیت نه انکار نه کول ممکن دي. تر څو پورې چې موږ معیاري تعلیم ته غاړه نه وي ورکړې تر هغه دمه موږ کامیابي نشو موندلی. نو په دې وجه زه دوی حاضرین ته درخواست کوم چې خپل بچي د تعلیم د لارې مسافر جوړ کړي، خپلو بچو له معیاري تعلیم ورکړي. د معیاري تعلیم دپاره معیاري اداره ډېر اهمیت لري. موږ له پکار دي چې خپلو بچو دپاره د داسې ادارې انتخاب وکړو چې په حقیقت کې ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو کې سنجیده وي. بعض ادارې زده کوونکو ته په بهترینه طریقه د ښودلو هڅې کوي چې پکې د دې دمه کامیاب دي. د بیس پبلیک های سکول هم په دې ادارو کې یوه اداره ده چې په غیر روایتي انداز خپلو طالبانو ته روزنه ورکوي. دلته د ښودلو طریقې د نورو سکولونو په نسبت ډېر جدید او مفید دي. لهذا زه ټولو والدینو ته درخواست کوم چې کوم کسان د خپلو بچو د بهترین تعلیم دپاره فکرمند وي نو هغوی له پکار دي چې خپل بچي هم دلته داخل کړي. دا اداره په یو ماشوم باندې ژور نظر ساتي. د ټولو ماشومانو توازن برابرولو دپاره د روزمره په بنیاد د ټولو ماشومانو د زور سبق اوري او د خلکو مخې ته د ودرولو جوګه جوړولو دپاره د هم حسابي سرګرمیانو په ذریعې په دوی کې هنر راپیداروي. زما په خیال ستاسو د بچو د بهترینې روزنې دپاره هم دا اداره یو بهترین کردار ادا کولی شي. په اخر کې به په دې دعا سره اجازت واخلم چې دا اداره دې تر قیامته قایمه وي چې د طالبا د علم تنده ماتوي. آمین. والسلام. اسلام زنده باد.